هغه د کیلاو جي د ګلګت ډیر بهترین سوغات او د ذایقه کبات شه دا د چاینیز کیلاو دا د ګلګت کیلاو دغه ډرای فروټ دا هغه چې کوم دی یو کمپاوند دی دغه غوز او فستا او وغیرہ ټول دغه ملو شوی جي السلام علیکم ورحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم محترم کتونکو څنګه خیر دی جی الجنت اینڈ الطیب خالص شهد دیسیگی اینڈ ډرای فروټ سنټر لیکپانی چوک تحصیل کارلنګ ضلع مردان محترمو موږ د پروګرام مختصر کوو خو تاسو د اخره پر د پروګرام وګورئ ځکه تاسو ته موږ په دې پروګرام کې هغه ډرای فروټ نایاب سیزونه هغه موږ تاسو ته ښیون کیو چې هغه په لنډه علاقه باندې په کې بي کې تاسو ته هغه څوک نشي ښودلی جي زموږ سره په دې دکان کې تاسو چې کوم دکان یې په پروګرام کې زموږ سره الحمدلله دی کې شهد میلاویږي هر قسمه شهد د پلوس شهد د بیر شهد او ځنګلي شهد په دې بالټو کې د ملګرو توخه مراسم دی کې بالکل هغه د کم چې هغه چتې هم به پرته دی او بالکل خالص خو کوالټي والا چې څومره زموږ د پروګرام ملګری ګوري جي دکانداران ملګری سیلمانان ملګری څوک د شاتو کاروبار کوي په غټه سطح باندې کې په وړه سطح باندې کې موږ سره رابطه کولی شي تاسو ته په سکرین باندې د موبایل نمبر لګېدلی دی تاسو ته ان شاء الله هر قسمه شات میلاویږي د ریټ په موږ ذمہواری ریټ په ډیر کم ریټي او سیز باندې بالکل د کوالټي سیز بیږي دوی نور زموږ سره الحمدلله دی دکان کې ډرای فروټ میلاویږي څومره چې ډرای فروټ دي کاجو پستا بادام غوز ټول دا غي باندې ریټ په بازار نه به 200 روپے فی کیلو بغیر او کم یږي او سیز باندې بالکل اوریجنل سیز بیږي درېم زموږ سره په دکان کې سلاجیت میلاویږي چې دا اوس یخني ده د دې باندې ډیر د سیوا دي د سلاجیتو فائدې او د هغې طریقې استعمال موږ تاسو ته مخکې معلوم دی او دا بالکل اوریجنل سیز دی بالکل خالص د ګلګت نه موږ راغواړو هلته زموږ ملګري د علما هغه د کاروبار کې غرونه هغې دره وباسي بالکل خالص چې چا سلاجیت استعمال کړي هغه ته به اندازه لګي د دې فایدو دا هر څه دا څومره خالص سیز دی موږ سره په دې دکان کې میلاویږي د غوا غوړي ابوذر سے ماته یو ډبې غوړو راکړي بالکل سوچه غوړي به تاسو ته میلاویږي خو خالص ښه په ذمہوارۍ سره بلکې دا خبره زه بار بار کومه ما په دکان باندې بار دا بورډنګ لګولی دی زموږ نه چا کوم څیز واغستو هغه ته به صحیح براغي یا بغیر د عیبه بس اسې واپس کوي بالکل هغه راتلی شي هغه خپل پیسې واپس میلاویږي او چې هغه کوم کړاو کړی کرۍ لګي هغه موږ کرۍ پیسې ورکوو دا بالکل موږ سره د غوا غوړي میلاویږي خالص ډېر په کم ریټ باندې زموږ سره دې دکان کې چې کوم بل څیز میلاویږي چې هغه دلته کې عام نشته هغه د کیلاو جي د ګلګت ډېر بهترین سوغات او د ذایقه کبات شه دا د چاینیز کیلاو دا د ګلګت کیلاو دغه ډرای فروټ دا هغه چې کوم دی یو کمپاوند دی دغه غوز او فستا او وغیرہ ټول دغه ملو شوی جي او ځکه خو مراسب سکل او زور سم غالبا سکل و دا د ګل کې کېلاو دا د غوز چې کوم دی ګيري دا اخروټ ګيري یعنی د غوز مغز دی د سره د انګور دا چې کوم وبې دی ور کړی او د نور وخت دغه استعمال شوی پکې ډرای فروټ د ډیر ناشنا ځکه د بل د طاقت د باندې مفید سیس دی دا نو چې ان شاء الله چاته سکس منګ ډرای فروټ پکاري شات پکاري سوچا غوړي پکاري سلاجیت پکاري او دغه شان ځنګلي شات پکاري نو سره رابطه کولی شي جي په زموږ سره الحمدلله د کور ترتیب تاسو ته ان شاء الله کور ته سیز دررسي په ټول پاکستان کې الحمدلله موږ متم لکه هوم ډیلیوري موږ الحمدلله کوو کو څوک مطلب ځان له شاتلی د خپل خوراک د پاره لري دکانداران حضرت موږ د اواز اوري ان شاء الله موږ سره رابطه وکړي لکه راشه تاسو موږ ان شاء الله تاسو موږ مطمئن کوو الحمدلله بغټه سطح د شاتو کار دی خصوصا بیسیک زموږ الحمدلله کار د شاتو دی د نه الله د سره بیا د کابل چې کوم ډرای فروټ دي د هغې چې کوم خوبانه د خلکو ته شاړی وي دغه شان اشتک چې کوم دی بغیر اډو کې چې کوم هغه شاړی وي دغه شان د کابل میوه موږ الحمدلله ډېر بغټ مقدار کې اغستې ده انځر الحمدلله موږ ډېر زیات اغستې د کابل له ملګرو نه ډېر ښکلي انځر څکله موږ ډېر کم لګولی جي لکه دا انځر موږ ورکوو په 1300 روپۍ کیلو باندې او موږ سره د شاته ګودام دی الحمدلله موږ سره غونډه د سودا لګېدلې ده شاتونه هلته پراته دي دغه شان ډرای فروټ په بوجو کې پراته دي کوم دکانداران حضرات دي د لنډې علاقې نو تاسو ته موږ ان شاء الله د مردان نه خرید درکو د پیښور نه به خرید درکو ان شاء الله تاسو دا ویډیو کې تاسو ټول تاسو موږ وګورئ ان شاء الله بل پروګرام کې څومره دکانداران ملګري دي د غیر چاپیر علاقې نو خصوصا راشه تاسو ته ان شاء الله د کاټلنګ نه د مردان نه سکه چې د پیښور نه موږ خرید درکو شاته کم قسم ډرای فروټ پکاري ان شاء الله دوباره وایو شات پکاري اچار پکاري زیتون تیل زیتون دانه کوشتي زموږ سره ملاویږي خاص قسم مطلب د طاقت موجودات زموږ سره ملاویږي دغه شان موږ سره عطرونه ملاویږي او دا موږ تحفې ته هایب راوړي دي کوم مطلب نوجوانو ملګرو سره کویدنه ویدنه کړي تحفې د هایب لیګ زموږ سره ملاویږي دا هم دوګونه کې نشته دا ډېر بهترین قسم دی مطلب ټافیان چاکلیټونه پکې ایښي دغه شان دا نور موږ سره سمپل زموږ سره پراته دي دا تاسو ان شاء الله موږ سره رابطه کولی شئ